बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रान उलिदुनको د خیبر سحر پیښور نه نیخ بنیغه زمینا شمس د خیبر ټول لیدونکو ته ټول مینوالو ته ستړي مشه خیر اغلاس وایم. هیله یقین لرم چې څومره زموږ لیدونکي دي ښه به روغ جوړ به خوشحاله به او تاسو راغلی جی ډایرکټ د اسلام آباد نه. سحر په خیر تاسو کتلو جی هلته چې دی نو مجبین و مدثر صاحب او دوی هلته ناست و سرې نور ملګري هم ناستو سیال هم ناستو سیال صاحب هم ناستو نه هغې نه تاسو ښایسته غوندې خپرونه حاجي ایاز صاحب هم پکې ناست و او څلورو کسانو د جوړې وي که نه څنګه ما نه هیر شو جي نو ایاز صاحب ناست و سیال صاحب ناست و مدثر صاحب ناست و او مجبین بیبي ناسته وه دي هلته تاسو له ښایسته غوندې کې سحر په خیر وړاندې کو نو بیا چې کله تاسو پېښور ته راشئ نو بیا موږ غواړو چې موږ کله تاسو له د یو 2 نیمې ګنټې درکو نو دې نه هم تاسو چې دی خوند واخلی هغومره خوند خود کیدی شو تاسو نه شئ اخیستی کوم چې د هغې د شو وي خو موږ خپل هم پوره کوشش کوو چې تاسو هغومره انټرټین کړو چې څومره تاسو له همیشه موږ خیبر سحر کې یو کوشش یو جدوجهد موږ همیشه د دا سحر په خیر خو پکې اوس راغی که نه دې نه مخکې خو ټولې خیبر سحرې وې نو د همیشه په شانتې موږ همغه خپل خیبر سحر ستاسو په وړاندې راوړو څنګه تاسو ته پته ده ما ته د ویلو ضرورت نشته تاسو چې کوم فیډبیک راکوئ د هغې نه پته لګي چې تاسو د چهارشنبې دا ورځ چې ده یعنې وینسډې ورځ چې ده دا تاسو خوښوئ او ډېره زیاتې ولې خوښوئ چې عموما چې کومې زنانه ماته میسج کوي هغې وایي چې په انسټا ماته کله میسج هغې وایي چې تاسو پکې یا الله خیر خاني ته خیر کې چې تاسو پکې فټنس چې دی نو زنانو ته په کور کې تاسو ایکسرسایز ښایي هغه ایکسرسایز چې موږ بهر نشو کوی یا زموږ نارینه موږ ته اجازت نه راکوي نو موږ په کور کې چې دی د خیبر کارنر نه موږ ایکسرسایزز ته کولی شو بیا زیاتر نارینه او جینکۍ دا وایي چې موږ ښایسته ښایسته پخلی چې دی ستاسو نه زده کوو نوې نوې ویرایټیز نوې نوې ریسیپیز موږ ټرای کوو او ورسره چې چاته د بیماریانو شکایت وي نو ډاکټر صاحب وي نو د هغې نه تاسو چې دی نو د بیمارو متعلق خبرې اترې کوی شئ مشورې ترې اخیستی شئ نو دا یو پوره 2 نیمې ګنټې چې دي دا فل کورډ د ستاسو دپاره تېرېږي نو زه وایم چې زه ډېر وخت نه علم ولې چې زموږ شیف هم هلته انتظار کوي لګیا دی او زموږ روز خان صاحب هم دغه د انتظار کوي لګیا دی چې د دې خبرې به کله ختمېږي ما ته وایي مینه وي لږې خبرې کمې کوي زه دغلته او د مزې خبره ده چې ته خبرې کول هم نشي روز ولې چې ستا اواز نه راځي تا ته له مایک بند دی نو زه به ورځم دغلته سایډ ته تاسو بوزم د خیبر چې کوم ایکسرسایز کارنر دی دغلته به زه لاړه شم او تاسو ته به نن روز خان ښیي چې آیا ستاسو جسم ته کوم قسم ایکسرسایز ضرورت دی یا کوم قسم فیټس یا چربي چې د هغه زیات ویلي کولو ضرورت دی نو راځئ چې زه تاسو دغې د خپل دغې بل کارنر ته بوزم چې دغې باندې زه تاسو ته ښیم چې ایکسرسایز به څنګه کوئ او چای هم ډېره زیاته ضروري ده سهار چې کله تاسو چای څکئ نو یې سره فرش شي خو د روز په کاته کې چې دی نو هغه وایي چې چې کله ایکسرسایز تاسو کوئ نو کوشش کوئ چې 2 ګنټې یو نیمه ګنټه مخکې تاسو ناشته جوس موز دا کړي وي د هغې نه پس تاسو کوئ داسې ده که نه روز خان السلام علیکم ګډ مارننګ بالکل همدغسې ده لږه ودرېږه چې زه خبرې وکړم ویور سره بیا به تا سره خبرې کوم څنګه یې جي تاسو ټیک ټاک کې سهار هم په خیر وي صحت سره ډېر زیات هغه وایي که نه چې فرش فیس سره سمایل سره خنداګانو سره ځکه چې سهار مې وخوړی چای راباندې لږه توی شو الله دې خیر وکړي نو دا قتل دی نه چې دا دغه ځای ته راختمه نو تینډک مې نو ګوره ما خو داسې ځایونه جوړ کړي چې هغه زما شوز دپاره اسانه ستا هیل دپاره د مشکل وي سلفش I am. څنګه روز زه ښه یم خیر راغلی شي ستاسو دپاره څنګه روز زه ښه یم سهار نه لګیا یو خبرې کوو خو دا اوس مانه تپوس کوي چې څنګه روز او زه خپل خویندو نه تپوس کوم چې هغوی ټول څنګه دي آی هوپ چې ټیک ټاک به ایکسرسایزز به انجوای کوي کال تاسو کولی شئ په دې چې لایف کال دي مونږ سره او کال کوئ تپوس کوئ کم ایکسرسایز چې تاسو غواړئ چې زه تاسو ته لایو وښیم هغه تاسو ما نه ډیمانډ وکړئ زه به تاسو ته ایکسرسایز ښیم ډایټ متعلق څه تپوس کول غواړئ هغه به موږ تاسو سره شیر کوو نن چې دی زما دا زړه دی چې لږ شانتې د آرمز دا سیګي آرمز نه وي دې دپاره به لږ شانتې لټکو شي د دې ایکسرسایز به کوو لږ شانتې د شولډرز ایکسرسایز به کوو لږ شانتې لکه اپر باډي چې څونه راځي هغې کې شولډر بلیډز دي هغې کې دې ځای کې دا پیچز دا بیګز شانتې جوړ شي د هغې دپاره نو ویټس ضروري دي او چې چا سره ویټس نشته همیشه نه چې څنګه ما ویلي دي چې اوبو بوتلې کور کې شته ښه ښکلې راډکې کوئ اوبو نه او هغه چې دی تاسو د ویټس په مقابله کې چې دی هغه تاسو یوز کولی شئ ټیک شو د اوبو بوتلې لیټر 1.5 لیټر ټیک شو خو روز سره دی وخت کې 3 kg ویټ او جی بس هغه پته نشته دا زما هلک همیشه دا ولې راسین بس هغې زما ټریډ مارک جوړ کړی دی جي چې بس هر وخت ګورم نو هغه دا راسین کې چلو
ما ته خو څه مشکله نه ده. خو هغې ته دا بس اسان وي که نه چې بس څه به میم پکې اوس سلیکشن کې بس دی بس دا یې خوښ دي. زما ورکړي. خیال دی هغه غواړي چې بس زه دې پکې شو شا نه کوم خو بس همدا ګوره ایکسرسایز کې شوشه کېږي هم نه هی مونږ خو کوو. ګوره پریزنټیشن چې دی هغه که ته کوکینګ کې هغې کې پریزنټیشن ضروري دی. هغه که ته لکه په چېرته واده خادي ته ځې هغې کې پریزنټیشن ضروري دی. مونږ چې ایکسرسایز کوو دې کې خو ډېر زیات ضروري دی. ویل ډریس جیم سوټس بالکل بالکل او نن سبا یو فیشن جوړ شوی چې څومره د سوټس مقابله وي. هغسې د جیم سوټس مقابله شوز مقابله خامخا بھائی جیم ضروري ده. هغه وایي که نه چې ښایست او ښه لګېدل هغه د هر ښځې د ضرورت هم دی. راغلی د زنانه دپاره دی. نه خوند خو کوي. جی اوکې جی سٹارټ فور. اچھا جی اول به مونږ سٹارټ اخلو. بالکل لیگز به زمونږ سټریټ وي. ګورئ داسې بالکل ټایټ لیگز سره به ودرېږئ. داسې به تاسو بالکل نه کوئ. ٹھیک شو جی بالکل سټریټ به ودرېږئ. او جی وارم اپ ګورئ خبرو کې د وارم اپ رانه هیر کوم هغه ما ونه که وختي هلته که نه چې دا چېرې باندې توی شوه زر زر مې ځان راکړ. وارم اپ جی ډېر زیات ضروري دی. سټارټ کې لږ شان دی کور کې سایکل شته نو په سایکل باندې به وکړئ. چې سایکل نشته ښه په آرام طریقې سره دا ونیسه. اوس به ته زما دا هیلپ کې ما دا دې دپاره دلته ودرولې ده. ښه جي لږ شانتې به وارم اپ وکړو. وارم اپ دپاره به جي تاسو وګورئ لږ لایټ غونته کې دا لاسونه اپ اینڈ ډاون 1 جی اینڈ 2 3 4 5 6 7 8 او لاسونه دواړه پکې انکلوډ او جی لاسونه خپې ځکه چې فل باډي چې دا هغه به مونږ وارم کوو ایکسرسایز لپاره. تاسو چې د کم لاسونو ایکسرسایز کوئ د لیګز کوئ ټمی کوئ بیک کوئ وارم اپ چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. ځکه چې وارم اپ سره ستاسو باډي مسلز ټول هر څه تیاری کی هر قسم ایکسرسایز لپاره. ٹھیک شو جی دا شو تیار شو. او جی اپ اینڈ ډاون اپ اینڈ ډاون اپ اینڈ ډاون. د چا چې د روز په شان ښایسته غټ ویښته وي هغې ته یا ښه ښایسته جوړه وکړئ او یا ته ښه ښایسته پونې وکړئ. زموږ خو به فیشن لږ شانتې اصل کې ما سره ټایم نه و ما ته پونې کوله نه صفا خبرو یې پونې نه وه راسره وې روکشه نه اوس مې بیک کې پنځه ایښي دي. ٹھیک شو جی لږ شانتې دا نیک او جی نیک مه هېروئ ځکه چې نیک ډېر زیات داسې یو پارټ دی زمونږ چې دا زمونږ د باډي یو ډېره لازم حصه ده. لږ شانتې فرنټ 6 کیلو لکه دا اپ په مفتو کې زما ایکسرسایز کېږي. زما د لاسونو دا وګورئ دغه شانتې لږ دا ما ته دغه شانتې کو دا ځان ته دغه زه خپل شانتې. ٹھیک شو جی بس دا زمونږ باډي بالکل ریډي شوه. ټایم نه وي ځکه چې کم از کم تھینک یو مینا ډېره مننه چې تاسو په ځان دونه تکلیف تېر کړو. نن مینا نکریزې مې پر د مې د رویرې حقیقه وکړه نو ما پکې بیا لږ دل پشور یم پکې زه وکړم بیا ما وکتل جي. چلو آی فیل جیلس خو چلو خیر دی. یار ډونټ بی جیلس کنه دا خو در چا خپل لاس کې دی. دا نکریزې مې خوښ دي. ښه بیا صحیح ده. ډېرې زیاتې مې خوښې دي نکریزې خو بس چې کله هغه خوښي چې سټارټ کې ولګې او هغې بیا بس دویم ورځ پس لاړ شي. ما داسې پې پرون دومره ډېر بلیچ لګول مې چې دا لایټ چې داسې تکې تورې وې. ښه څونه سم راته ځانه کلیوال چلو جی را به شو. اوس کلیوال نه یو مونږ ښاروال ما د کلیوال ماجره ځان ښکارېده په دې نګرځې مه کوه. اچھا جی بالکل سټریټ به ودرېږو. ټمی به چې دی هغه ټایټ کو بالکل سکویز ثابت دننه ښه داسې به سا راکاږئ او ټایټ به ودرېږئ. ٹھیک شو اپ به ځو بره ډاون سمپل دی. وګورئ داسې څه دونه مشکل نه دی آسان ایکسرسایز دی دغه اپ اینڈ ډاون. هماغه شانتې 20 ریپیټیشنز به وي 1 2 3 4 5 6 7 خروز دا د عام د پاره مونږ زما په خیال چیسټ هم کوم ټول اپر باډي راځي که نه 9 and 10 وګوره بالکل دغه شانتې داسې ټایټ او بیک به بالکل سټریټ ساتئ ځکه چې ستاسو بیک بون چې دی هغه ټولو نه نازک حصه ده ستاسو د باډي د هغې به ډېر زیات خیال ساتئ. ښه جي اچھا جی اوس به مونږ راشو لیګز به لږ شانتې اوپن کو دا دونه بس دا لیګ به لږ شانتې داسې لږ به کرو کې راولو داسې ټایټ لاندې به راځو اینډ لفټ اپ 1 لکه دا د کویک نستل جی هغه طریقې 3 بالکل
4 پدې زه خبره کوم اول لک ایکسرسایز ورته خېما ها دې کې روز خو تاسو ته خو زما په خیال دې کې خپه هم انکلوډ ده کنه جی دا وګوره یو لیک پکې هم جی دی او دا به هم تاسو ریپیټیشن کوي 3 سیټس کوي روز چې زیاتیږي بیا 4 سیټس ته رسول شي خو شروع کوي جی 3 سیټس سٹارټ چې دی اوماغه 20 نه بتاسو لکه 10 خو زه دلته وکم کنه خو 20 به کم از کم تاسو سٹارټ اخلي اوس بریک والو لاړ شو او بریک چلو جی بریک بوالو بریک د پس راځو نور خبره چې کم پاتې شو اوب تاسو ته خو وړو کې شانتي بریک जी رالو جی بریک نه واپس एक केड़ा ब्रेक था دا بریک چې وکنه دا ما ما ته لګیدو د ټرک هینډ کلچ ته راخلو سپایس وینر ته ناست ته ټراک جی ها اوس چې شو خپل ایکسرسایز ون سایډ پاتې مینا د لاسه خو زما ایکسرسایز مو شو زما سیګمنټ مکمل شو نو یو سایډ مونږ کړو هغه اوس راځو بل سایډ ته جی همدغه شانته دا لګ بیک دا فرنٹ لګ شانته بګوره دا لګ بدا سے بینډ کې ٹھیک شو بیا بدا سے لاندې دې ځای پور راشه دلته پورې دا اوس تاسو پورې دا چې کوم زما خور چې دا غ سٹارټینګ کې دا مې بي چې هغه دې ځای پورې راشي نو تاسو به دې ځای نه دا سے راکاږي دا سے لکه جنریټر چې جټکا کې ونه بوزه ها داسې په تمیز مې په مزه بلاس بوزه تمیز دایره کې ده ځکه چې کله خپل مګه تاسو جټکا کې لاس راکې دا اوګه بو سره د وړي دوه خطر وي 3 4 5 6 7 8 9 and 10 10 روز تاسو ته د کیمرې په مخ کې 10 10 کې خدا تاسو 20 23 سیټس کوي جی دا به تاسو اول 20 وکړئ 20 هغې نه پس 20 هغې نه پس 20 چې کم از کم 60 شپېته چې دی هغه پوره شي ټیک شو په یو سایم کوي شي بریک هم پکې اغشتي شي یو سا کې وشي دون هغه نشته لکه زه هغه خبره چې دلته زه دې لپاره ډېر آسان ایکسرسایزز ښیم چې هغې کې دی ته زیات تکلیف نه وي او اسانۍ سره کولی شي ځکه چې اوس ګران ایکسرسایز چې زه دی ته وښیم هغې کې غټه مسله بیا دا وي چې کور کې بیا تاسو په هغې پوهېږئ نه ځان خوږ نه کوي چېرته څه لاس ماس څه جاینټ پکې ونه باسئ نو دې دپاره زه ډېر زیات ایزي ایکسرسایز ښیم اچھا جی اوس به مونږ راځو بل ایکسرسایز ته خپل دې کې به زه لږ شانې سایډ کې داسې ودرېږم ټیک شو جی یا به داسې کم لوک ښه دی ټیک شو تا طرف ته مې لکه تا ته نه ګورم اوکې صحیح شو اچھا جی داسې به تاسو دا که تاسو سره باټل دی باټل به داسې ونیسئ که ویټ دی داسې به ونیسئ داسې بیک سایډ ته به وړئ جی جی څنګه ټقارې ووتې او ته ګوره ستړې ستومانه یو خورې کډې هم ګرځولي دي اچھا دې سره ستاسو اوږې ستاسو سټ غوښه دا شاته په ملا چې دا غوښه راشي دا هر څه په دې کې ویلي کېږي ټول به میلټ کېږي او ستاسو باډي شیپ چې دا هغه به جوړېږي بالکل هماغه ریپیټیشنز دي 1 2 3 4 5 ویټ تاسو بس هم کوشش کوئ دغه 1 لیټر پورې چې دی نو ساته سټارټ کړئ 8 9 and 10 ویټ چې زیات شي روز بیا هغه څه کوي نو ویټ داسې ده که نه چې سټارټینګ به دی مطلب لایټ ویټ باندې وي که څوک ویټ افورډ کولی شي ډمبلې بازار نه اخیستی شي نو لایټ ویټ کې والی لکه 1-2 kg پورې والی هغې کې دی او سټارټینګ کې دی چې بیا دونه هیوي ویټ چې دی هغې بیا نشي اوچتولی لکه لفټینګ هم ډېر زیات ګران کار دی دونه آسان کار نه دی درې ایکسرسایزز تاسو ته ما وښول دې کې به داسې تاسو کوئ چې کله سهار چې پاسې ناشتې نه مخکې ښه په ارام ښه ښکلې ایکسرسایز به تاسو وکئ جوسز به تاسو اوس کې هغې نه پس به بالکل ایمټي سټمک هم ایکسرسایز نه او څومره ګنټه یو نیمه ګنټه مخکې وه ناشتې نه کم از کم یوه نیمه 2 ګنټې مخکې اوکې اچھا او بل خبره یو تاسو ته یو ډېره ضروري خبره دا وکړم چې ایکسرسایز چې کله څوک هم زنانه سټارټ کوي سټارټ کې
هغې کې هغې ته وومټ ورځي او نوزیا فیل کېږي د هغې زړه خرابېږي هغې ته لږ لږ به داسې نوزیا مطلب داسې زړه کچه کچه شانتې کېږي او سر پې ګرځي تاسو به دا فیل کوئ چې ما ته لکه الټي راځي لګیا ده هغه به وي نه هغه به وومټ وي نه خو تاسو به فیل کوئ دا سټارټینګ کې وي دې کې داسې څه لکه هغه وایي که نه چې خطرې والا خبره نشته ډېر آسان او ډېر ایزي طریقې سره به تاسو دا ایکسرسایزز وکړئ خو که دا سمټمز فیل کېږي نو تاسو کیلشیم چې تاسو اساشز ملاویږي یا نینکول ځان ته په بوتل کې واچوئ یا نیمبو هم ناٹ بیڈ بٹ نیمبو زیات استعمال سره اسیډیټي کېږي سټمک کې زیات استعمال سره لکه لیمټ کې چې تاسو یو وی لکه سهار چې پاسې دی نو بیفور لکه آفټر بیډ پاسېدو سره نرم داسې هغه نیمبو به تاسو هغه کوئ داسې سکویز کوئ او نیم ګرم اوبو کې به تاسو تړم اوبو کې به تاسو چې دی هغه اوس کوئ هغې سره دا دی چې ویټ لاس هم کېږي ستاسو باډي دننه نه ډیټاکس کېږي لکه څونه ګنده مواد چې دی ګنده خلیات هغه چې دی هغه وځي سحر وختي چې تاسو اوس کوئ ډیټاکس شي اچھا بل یو شی دی تخم ملنګه چې څه کوئ هغه د ګوړې شربت کې چې چولې او د ګوړې شربت کې چې هغه چې دی تاسو سحر وخت کې تاسو چې همدا نارمل چې کوم اوبه وي ټیب والا دې کې چې نلکې اوبه چې وي هغه تاسو یو ګلاس ډک والی هغې کې ټیبل سپون غټ چمچه چې څه سره خوراک کوي هغه تاسو ډکه هغې کې واچوئ اوبو کې او لږ لږ شانتې تاوه کوئ چې هغه کولاو نه شي او بیجونه چې کولاو نه شي لږ چې مطلب هغه بالکل خټه شي بیا که نه لږ چې بس معمولی هغه بلومینګ ته شي کولاوېدو ته شي بس تاسو یو دم زر هغه اوس کوئ هغه به چې څکئ تاسو 2 ټایمه هغې کې به دا چې څونه اترایټس مریضان دي د هغې دپاره دا ډېر ښه دی هغه لیکوډ پیدا کوي باډي کې ډېر ښه څونه ستاسو دا جاینټس چې دي ایلبو جاینټ دی دا جاینټ دی خاص کر چې نیز دی نیز کونډې چې څه ته وایي دا چې دي دې دپاره هغه لیکوډ چې دی ډېر زیات ضروري دی تازه جوله جوړوي ختم شي تازه چې کوم هغې کې دا مونږ ته چې دا پین کېږي کېناستو پاسېدو کې دا هر څه کې دې کې لیکوډ وي زمونږ د جاینټس کې هغه رو رو هغه ختمېدل سټارټ شي نو هغه چې تاسو دا کله څکئ به 2 ټایمه یو سحر پاسېدو نه پس او یو مازدیګر 5 بجې ټایم کې تقریبا بیا تاسو معده خالی وي امټي سټمک وي نو هغه ټایم به تاسو څکئ نو هغه ډېر زیات ښه دی ویټ لاس کې هم ښه دی او داسې هم ښه دی دا تاسو چې کله مطلب کور کې امي وي ابو وي چې څونه سینیر لکه کور کې کسان دي هغوی نه هم ورکوئ تاسو هم څکلی شئ ویټ لاس پلس چې څونه ستاسو د جاینټس ستاسو دا لیکوډ دی هغه ټول چې دی هغه رو پوره کوي دا ډېر زیات ښه شی دی سبزیانې چې دي هغه تاسو زیات نه زیات استعمالوئ سبزیانې ډېرې زیاتې ښې دي ځکه چې سبزیانې چې دي د هغې لکه سایډ افیکټس نشته هغه چې دی تاسو څونه خورئ څونه به چې تاسو مطلب هغه او بل هغې کې یو بل شی دی زیات به پخوئ نه لږ کچه کچه وئ زیات به پخوئ نه اکثر ما کتلی دي چې هغه دونه تاسو پوخ کې هغې کې بیا دا شی شي چې هغه ستاسو څونه د هغې طاقت چې دی هغه ټول ختم شي ولې مونږ وایند اپ ته روانو سبزیانو ته رایه شو ما د کچن کې ولاړ د کچن ته زمونږ د نن سیګمنټ ډېر ورکوټ چېرته وای د دنیا جان سیګمنټ هم پکې وډزولې درې قسمه خو د ایکسرسایز وکړل مه کوه روز ګرمه کې ګورې پته ده زه نن واقعي مې بي چې نن ماشاءالله خیر زه لږ شانتې نن سبا ریلیکس شوم شفټینګ وکړو کنه بیا کډې بارو تاسو چې بیا کله زه به تا غانه ویم بیا کډې بارېږي پړي واچولو خانو ته پړي واچو وی بیا کډې بارېږي پړي واچول خانو ته اچھا مې لوخانو ته نو مې لوخو ته به څنګه پړي خانو ته نه ستاسو په ذهن کې ولې خانې راغلې ته مخانو خانی ته اصل کې زه وایم چې ایکسرسایز زیات وښیم ځکه زما ذهن کې دی وختي روز یو خبره کړې وی بلیچ نه وایم بس چوپ پشم ځکه چې هغه زمونږ د میک اپ روم خبرې دي هغه د لایف کې نه دي اچھا جی هر روز بل یو شی تاسو چې وی کنه چې دا رغه چې کم دي د تخم ملنګ آیا چې کم کسان دا رغه وي د شوګر مریضان دي هم خوري ټولو دپاره هغې کې سم داسې شی نشته هغه ټولو دپاره ډېر زیات ضروري دی هغه ټول لکه چې ما تاسو ته وویل که نه هغه داسې شی دی چې هر قسم مریض هر قسم چې چاته څه تکلیف هم وي هغې کې تاسو یو بل څیز ایکسرسایز چې موږ کوو که نه
نو اکثر سکین ډاکټرز وایي چې کله تاسو ایکسرسایز کوئ ټف ایکسرسایز کوئ یا ایون چې هر څه ستاسو د بیبي فیټس چې کوم دي دا ویلي کېږي نو دې لپاره بیا څه کوو؟ زه تاسو ته وایم هغې کې دا چې هغې کې څونه ستاسو ډایټ انټیک چې دی هغه بیا په کار راځي. اوکې هغې کې داسې چې تاسو چې څونه ایکسرسایز کوئ اوبویسلی چې ستاسو په فیس فیټس دي په نیک دي په باډي دي ټول ځي پاتې کېږي خو یو ځای هم نه. نو هغې کې دا چې هلته بیا ستاسو چې ډایټ هیلدي وي هغه ستاسو هغه ټول ریکوري کوي واپس هغه بیلنس واپس چې دی هغه ښه طریقې باندې لکه اوس فیټس چې دی هغې سره به تاسو ښه لګئ یا نیچرل بیوټي سره به ښه لګئ. ٹھیک شو که نه دې دواړو کې فرق دی. ٹھیک فیټ چې دی هغه به ریډیوس شي او چې کوم ستاسو نیچرل بیوټي دا مسلز چې دي هغه به چې دی خپل ځای کې واپس په بیلنس شي. جی بیلنس شي ځکه چې کله چې فیټ چې دی ستاسو چهرې لاندې د سکین لاندې نه چې کله میلټ کېږي نو بیا رینکلز چې دي هغه ډېر او شي سکین هم ډیله کېږي ځوړندېږي. نو هغې کې به چې تاسو ښه ډایټ اخلئ هیلدي ډایټ الی نو هغه د هغې ریکوري به کوي بیا لکه فروټ شو دا ما سبزیانې ولې ویلې آیرن ویټامینز دا ټول ډېر او ویټامینز چې دي هغه ډېر زیات ضروري دي. هغه تاسو خامخا هر ایج والا زیات تر 30 نه چې کله تاسو آنورډ ابو کېږئ 30 سال عمر نه پس تاسو خامخا ملټي ویټامینز چې دي دا ډېر زیات ضروري دي او دا خوړل پکار لازمي ده جی لازمي ده. څنګه تھینک یو سو مچ. زه ورځم بس زه به کچن تاسو ورشه چینج وکړئ ٹھیک شو او زه چې دی راځئ تاسو اول به بریک والو بریک نه پس بیا حماد بي سره کچن کې چلو جی بریک او بیا درلو جی. जी वेलकम یو ځل بیا په کچن کې فوجي سپریم کوکنګ آیل اینڈ بناسپتی کې زمینہ شمس او شیف حماد چې د تاسو ته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مینا تاسو ښه یې؟ ټیک ټاک وخت هم ښه تېرېږي الحمدلله الحمدلله. بیا مو ښه روغ جوړ لیدی شکر الحمدلله. دا روغ صحت هم لوی نعمت دی که نه الحمدلله الحمدلله. اچھا جی دې نه مخکې چې موږ په ریسپي راشو موږ به ووایو چې موږ سره فوجي سپریم بناسپتی اینډ کوکنګ آیل چې د ویټامین ای او د ډي نه برپوره دي د کلسټرول نه بیخي پاک دي د پاکستان د اصولو د پاکستان د سټینډرډ اصولو عین مطابق دي او دا د رشتو سره ډېر تړون خوري ډېر مضبوطوالی خوري. هغه د دې هغه یو رقم دی وي حافظانه صحت کا واده د دې دلته یو رغه لیکلی شوی دی چیته دی نو دا هم د دې یو سلوګن دی. بل دا چې دی دا وایي چې کله دا د مختلف لیبارټریز چې دي که نه د اعلی ترین لیبارټري چې دي هغې نه ریسرچ شوی تصدیق شوی آیل او غوړي دي چې دا تاسو له نقصان نه درکوي فایده درکوي او غټې غټې فایدې خو ما تاسو ته په نښه کړې چې د ویټامین ای او ډي نه برپوره دي او د کلسټرول نه بیخي پاک دي. نو په فوجي سپریم بناسپتی اینډ کوکنګ آیل کې نن څه پخېږي دا به موږ ته شیف حماد وي. جی حماد مینا ټولو نه اول خو به زه خپلو کتونکو ته سلام دعا وکړم. وعلیکم السلام. امید دی چې ټول به ښه انشاءالله او خوشحاله به او زموږ فوجي سپریم کوکنګ شو به چې د انجوای کوئ. مینا ما بیا هم د تیرو پروګرامونو په شان دي بیا ځان سره یو 2 ریسیپیانې راوړي دي ډېرې اسانې دي نو ما ویل چې زمونږ کتونکي ترېنه مزه واخلي. دا سټک هم چا پسې راوړی بس دا زه ویم چې څوک خبره نه مني چې بس ما ته هم داسې لګي زه نور چا پسې نه بس دا چې چا دا زما د کپړو دا ټوله شو شا خرابه کړې ده ټول رنګونه په سیټ کې راغلي د دې د لاسه زه کپړې نه شم دا څه وایي زه به یا تورې کپړې اچوم بس ځان سره ګزاره کوئ خیر او یا به تکې سپینې کپړې اچوم ټول رنګونه په دې سیټ کې موجود دي. ښه مینا ما راوړي دي یو طرف ته خو به موږ مین کورس چې کوم زموږ دی که نه نو هغه ما راوړي دي چامپ نو دا تاسو یعنې د غټې غوښې مې استعمالولی شي د مټن د چیلي یعنې د ګډوري د تاسو د سره په مخه کړي دا ویل چامپ دی. ویل چامپ هغه وي چې کوم لکه ځوان څاروی وي که نه سخی چې ورته وایي یا سخی کچه څاروی چې ورته وایي نو هغه ما راوړي دي او هغې سره ما وایټ رایس راوړي دي سپین وریجې ډېر ښه او دې طرف ته ما ځان سره راوړي دي سلاد کولډ سلاد به جوړو کولډ سلاد اوکې نو دا لکه ماشومان هم ډېر زیات خوښوي برګر سینډویچ سره هم چلیږي د چامپ سره هم دا چې دغه خو نیمبو دی که نه نو بیا دا څه شی دا هم یو قسم د نیمبو دی لکه دا د نیمبو یا به رور وي بس دا د مالټې دا ماته چا نه مالټې نه ښکاري بس دا هماغه شان یو چیز دی. آسم بھائی یہ دیکھیں ذرا سبزی والا سره ملاو شو نو ما ویل یہ دا د کشر د تر لوري دا او د ماما بچی دي
صحیح ده نیمبان نو ما ویل زه د دې یو استعمال به موږ په سلادو کې وکړو او د دې یو استعمال به چې دی نو موږ په دې کم چې چامپ دي دې کې به استعمال وکړو اوکې نو هغه دپاره سلادو دپاره موږ سره دي ماینیز موږ وروړي دي ځان سره او مالګه به دې کې استعمالیږي او دا موږ سره دي آیسینګ شوګر د چینو پاوډر دی اچھا اچھا او دا ریزن دی یعنی میوه کشمش تاسو وایي چې دا کولډ سیلډ دی کولډ ما دا سلاد په دی. فریج کې کېښودو والا نه بس دا داسې دي چې ماینیز هم ګوره یخ سیز دی که نه دا هم یخ دی دې کې د آیسینګ شوګر دا هم یخ دی سلاد مو وینځل فرش او بس راومړه دا نه پخول غواړي نه څه بس صرف د دې کټینګ دی اچھا ټیک ده او بس دې سره به میرینیټ کړو او دا د چې کوم زموږ د چامپ دی که نه نو دا د هغوی دغه تور مرچ دی موږ سره اوږه ده او روزمیری دی او دا اوریګانو دی اوریګانو او لږ لیمن جوس په کې استعمال او دا د مسټرډ مسترډ پیسټ دا به مغې کې دا به استعمال هغې کې استعمالي صحیح شو. نو او شروعات؟ لیمن هم استعمالولی شي سرکه هم استعمالولی شي یعنې خپل سهولت مطابق که نه اچھا نو اول به مونږ چې دی نو هغه دا سټارټ د رغه د پاره دی او چې دا به د چامپونو دی هغه نه تاوړو کې نه خو مونږ دلته نن یو بل چینج ما ویل چې زمونږ کوم کتونکي دی هغې ته یو ذره یو اویرنس ورکړو مونږ ما ځان سره غوښه هم راوړې ده او سلاد هم راوړي دي نو مونږ دا وینو چې زیات خلک هم په یو کټینګ بورډ باندې غوښه هم کټ کړي او په هغه کټینګ بورډ باندې چې دی نو سلاد یا سبزي هم کټ کوي نو دا کراس کنټامینیشن یعنی دی نه یو بیماریانې مختلف الرجي وي چاته ویری ګډ ګډ نو دا یو ما نن چینج راوړی دی 2 کټینګ بورډ دي ما سره یو دا ویجیټیبل یو د ویجیټیبل لپاره دی او یو چې دی د غوښې لپاره دی زبردست او دا احتیاط په کور کې پکار دی او دا احتیاط ډیر زیات ضروري پکار دی که ان کیس یو کس سره کټینګ بورډ یو وي سنګلی که نه نو هغه بیا دا کولی شي چې لکه کټینګ بورډ هم استعمال کو غوښه چکن فش سم په استعمال کا نو تاسو اوبه ګرمې کوئ که مزیدار وي خوټ کوئ او په هغه ګرمو اوبو باندې هغه چاړه هغه ځای هغه کټینګ بورډ ووینځئ نو ان شاء الله چې تاسو د صحت لپاره به دا ډیر زبردست یا یو کارم کولی شي کنه په یو باندې یو د سبزیانو ته دی بل سایډ دی چې دی او داسې هم کېدای شي خو لکه خامخا جراثیم لږ ډېر بیا هم هغه ایریا کې خواري شي که نه نو ما نن ویل زه به خپلو کتونکو سره دا خبره شیر کړم او دا وړ وړ پوینټس دا وړ وړ پوینټس صحت لپاره یعنې ډېر زیات اول سیلډ ته موږ راځو کول اول به دا چامپو کو نو چامپونو لپاره فرست چې دی نو د چام د پاره دی تاسو به دا ټک ټک هغه ځای دا کې هیمر مال راکړي او جی بالکل دا بدل کوو دا یو هیمر خو هیمر د پکې ازغین لګولې دي دا شاته څه شی دی غاښونه پکې لګولې دي دا سټیک لپاره ضروري دې سره نری شي غوښه دې سره نری شي پخېدو کې اساني تاسو به په دې بل سایډ وخی دې سره لږ پکې دا مساله میرینیټ شي که نه او غټم شي پکې زیات هم شي پکې داسې خوره شي پکې غوښه او ښه دا وګورئ ګرانو کتونکو خو دې سره داسې ټایپ دا خو دې خپل جوړ کړي وي خرڅېږي بازار کې میلاویږي ډېر نو دې سمپل جی بیا داسې یو چټو کاڼی چې کوم وي هغې باندې یا داسې درنه چاړه وي په هغې باندې هم کېږي نو تاسو بیا دې ته پلاستیک شاپینګ بیگ چې کوم وي مضبوط والا هغه ورته کېدي لاندې او بره او په هغې باندې ووهئ لږ پریکټیکل غواړي که نه پریکټیکل نه بغیر یې سم زده کړه نشته ګورې دا وره بالکل بس دا مونږ دغه که تقریبا د نورو سره مال دا څو چمپونه تاسو روړ دي دا دي تقریبا 15 یا شپږ به وي 15 یا شپږ اوس دا میرینیشن د دې جوړو ښه د میرینیشن دپاره وګورئ چې څه لازمي دي او څه پکار دي تاسو کولی شئ چې اماد بینې څه تپوس کول غواړئ د کوکینګ په حواله باندې تاسو ټلیفون نمبر ما ډایرکټ چې دی موږ ته کال کولی شئ او تپوس کولی شئ اچھا مسټرډ پیسټ تاسو مسټرډ ما واچو دې نه بعد به مونږ تور مرچ حسب ضرورت بس ډېر زیات نه او دا هغه تاسو ټکولي دي تازه که او چې دا ما فرش کړي دي ټکولي روزمیری اینډ اوریګانو ما چې کوم دی ګارلیک دی مسټرډ کې مخکې نه پیسټ کړی خو دلته مې ږدلې ده مال چې زموږ کتونکي دغه کې وویني پته ورته ولګي او مالګه صحیح ده دا درې شیونه خو د دې دي که نه دا درې د دې او دغه د هغې دي دا کشمش ما اورېدلي دا د سینې دپاره هم ډېر ښه او صحت لپاره یا الله خیر لوښو ته خیال کړي فوجي سپریم بناس فوجي سپریم آیل پکې هم اچولی کېږي او جی هغې نه بغیر خو زمونږ کار نه چې دا نامکمل ده دا پکې داسې ډېر ورچو او جی دا صحیح ده او دې خوشبو ذایقه هم ډېره مزداره ده فوجي چې څه خبرې کړي دې متعلق بالکل او دې کې به لیمن جوس خامخا دا غټ نیمبو پکې اچو او دا غټ نیمبو پکې اچو د نیمبو په ځای سرکه اچوي سرکه هم اچولی شي او څنګه جوسي کاغذي نیمبو باندې ښه جی بالکل د کاغذي نیمبو کې جوس زیات وي او هغه چې نور نیمبان یې هغې زما په خیال جوس دومره زیات نه وي که نه سخت وي لږ سخت وي ښه میرینیشن تیار شو زموږ دې کې اوس دا چمپونه ډیپ کوو چمپونه داسې ون بای ون به دې کې ږدو
د دې کې خو فل جلد تاسو مونږ پین چې کوم دی نان سټیک پین دی دا تاسو ګریل هم استعمالولی شي باربیکیو سیخونه باندې دا جوړیږي که نه دا به ګرم کوي چوله مو ته لګولې او چوله مې ورته لګولې ده چوله لګېدلې ده ښه دا به بس ډایرکټ میرینیټ کوو داسې ډایرکټ میرینیټ بهتره طریقه خو چې شپې نه وشي که نه خو ما ځکه وکړم چې زمونږ کتونکي چې دی وویني ښه دې کې د اویل ضرورت ځکه نشته چې تاسو ما آیل دې کې استعمال کړی دی فوجي سپریم آیل مې دې کې استعمال کړی دی ټیک ټیک ګورئ تاسو کتونکو دا به څومره ښه طریقې سره فرای کېږي کرسپي کرسپي ټایپ به وي که نه بالکل واو زبردست د دې مسټرډ پیسټ او د دې روزمیري دې داسې یو ښایسته ښه کمبینیشن دی نه خوشبو داسې زبردسته را روانه ده کلي کلي خوشبو چې ورته وایي ښایسته ښایسته یالله خیر ښه دا به چېرته ږدي د دې د ټولو او دا به شي دا خپې خپې به ورته لګېدې خوا دې خوا کړو تاسو وی شپږ دانې دا خو پنځه وې کیس د باندې کوم اماد مې بله څه شوه کینټین کې خو د چا پټه نه کړه ښکاري داسې چې کرپشن پکې وشو وشو الله دې خیر وکړي غټ پټ پانچ چاپ چې دی غیب شو یو غټ چامپ غیب شو دا د پاسه ورچو بس دا میرینیشن دا به بیا بعد کې دې سره وکړو ښه بس دا دغه دا ډن شو دې ته اوس هور لږ زیات کړو او دا به موږ دلته کې کور کړو ښه چې لږ رغه شي یو ذره پکې جوس. مسالې ورننه وځي په پاخه شي موږ به دې سایډ ته د سلادو کار سټارټ کړو ټیک شو نو دا بیا د څه دپاره تاسو خو هغه فرای دا به بعد کې بیا دې کې استعمالو چې کله پاخه شي که نه د دې اډوکي نه به دا تاوو ښه اوکې سایډ سټیکس په تېره کوئ ټیک شو ښه ګوپي کې تاسو وګورئ تاسو کاسني ګوپي هم راوړی دی او جی که نه ما ویل چې شین ګوبي هم دی. کلرفول هغه راشي اوکې او د سلاد پاڼې هم دي نه هغه پاڼې مې دي راوړي هغه څه شي و جمامې جمامې بس تیره ریسیپي زمونږ چې خو هغه ګورې ډېر مزدار و مونږ خوړلي و داسې د زړه د خلاص هم خوړلي و د خلکو پکې تصویرانو کې شو هغه بیا سټار اف د ویک کې راغلي په خوراک سکات کې دا به موږ ځان زه به خالي کوئ ځان ته چې رش نه جوړېږي کچن کې او تاسو ګورئ فوجي سپریم بناسپتی اینڈ کوکنګ آیل چې د ویټامین ای او د ډي نه برپوره دي د کلسټرول نه پاک دي او د پاکستان د سټینډرډ اصولو مطابق تیار کړی شوي دي مختلف لیبورټري ریسرچ تصدیق دي څنګه ښایسته کلر دی داسې کلر کې کپړې هم ډېرې خوند کوي پرپل کاسني بینګني ښه دا په دې طریقې باندې کټ کې پرې وکې او دې بول کې به اچو که نه او جی باندې څومره چې دا تاسو نري کټ کولی شي که نه هغه مره به مزېدار راځي زیات ښه راځي صحیح ده او دا به همدومره اوږده اوږده وي که نه او جی او سلاد څه نامه وه کوټ سلاد کولډ سلاد اوکې تاسو به عموما دا د ریسټورانټو کوم- کې لیدلي بالکل. برګر سره سینډویچ سره پراته وي دې بالکل. سره سایډ کې دا ځي فرایز هم ورسره ږدي او دا هم بالکل. ورسره ږدي اچھا اچھا د ماشومان ډېر زیات په شوق باندې کورونو کې خوښوي نو ما ځه یو اسان ریسیپي ده دا به جوړه کړو Easy وي که نه؟ ایزي ده ډېر دې کې تاسو د مولې پاڼې دي او دې سره به یو ځل ډیکوریشن کوو او شین ګوپي دی ګازر ده ټماټر دی او جی مولې د سلاد پاڼې دي دا سور ګوپی چې کوم دی دا آپشنل دی که وي نو استعمال یې کوي کني نو ضروري نه ده. کني نو دې شین نم جوړیږي خو چوایس باندې د لږ کلرفول شي که نه Colourful شي. کلرفول شي صحیح ده بل سبزیانې هسې هم لکه د صحت دپاره ډېر ښه دي که نه وګوره په شیشې څومره ښه ښکاري د ټي وي په سکرین باندې چې کلرفول ښایسته ښکاري لګیا دی دغه پلټاوونه هغه ګورو جی ښه داسې وکړو ګرانو کتونکو موږ به دمه وکړو نو دمې دوران کې چې دی نو اماد به دا ټولې سبزیانې کټ کړي وي بیا به ستاسو په مخ کې دی نه سیالډ چې دی کوم طریقې سره بیا به درته ښایي دمه وکړئ بیا واپس راځي بناسپتی هرکلی د توایو څخه ښایسته بې کلوز یې راغی شو د فوجي سپریم بناسپتی اینډ کوکنګ آیل ویټامین ای او ډي نه بھرپور کلسټرول نه پاک او د هغې کې پخیږي چې دی چامپ بالکل او چامپونه آلموست تیار دي تقریبا پخېدو والا دي
اوکې روز میری پاڼې پکې داسې ښایسته بیلې بیلې شوې او جی د دې یو خپله خوشبو ده اها ښه او دلته چې دی نو اماد به چې دی نو سیلډ سیلډ تیارول دی بس دا مونږ لاس سره هم کټ کولی شئ که چا سره داسې پیلر وي یا بل دغه والا هم وي که نه بس کدوکش ټایپ کدوکش ټایپ چې بس طریقه برابرول چې نری نری جولین کټ شي دا دومره اوږد اوږد خو په کدوکش نه کېږي دا تاسو څنګه وکړې د پکړې یو سایډ باندې وکړئ لکه هغې کې عموما کټ شي داسې وړې وړې پاتې شي که نه بس لږ طریقې سره کېږي ټیکنیک ټیکنیک لږ غواړي دا به اوس مونږ میلاو منیب ډېره چته چغه ونه واله ښه دا مونږ یو باول کې به واچو ټیک شو او هغې نه بعد به دا اوس بس فاینل کوو ښه کچن کې صفایي هم ډېره زیاته ضروري ده ضروري ده. ویښته بیخي بند ساتئ زما ویښتو باندې مزې پخلی زه نه کوم شیف حماد کې هغې وګوره کیپ اچولی دی او زه ترنه لرې ولاړ یم او ما لږ فیشن کړی دی داسې راتلی نه شم صحیح ده. تاسو کوشش کوئ لو پټک کول دلته مجبوري ده. مجبوري ده او دا مو لاسونه واچو مینځئ لږه شان مالګه به دې کې استعمالو ډېره زیاته نه خو معمولي شان صرف هغه ټیسټ دپاره او میوه ده دا تاسو توره میوه سپینه چې کومه در سره موجوده وي که نه که نه وي نو بس مه استعمالوئ خو عموما دا شنه ډېره زیاته یوز شنه کېږي که ډېره نه زیاته. شنه ډېره یوز کېږي دا ماینیز سمپل ساده ماینیز چې سمپل کوم دي ساده ماینیز دا کور کې هم جوړېږي که نه دا کورم جوړیږي او کریم هم استعمالولی شي دې سره Fresh cream. لږ شان کریم فرش ښه تاسو پکې نه اچوئ که نه نه بس مونږ ماینیز والا سمپل ماینیز دا هیوي خو نه وي که نه بس دومره زیاته سبزي ده پکې چې هغې سره د دې تاثیر کم شي یو بل سره دشمنی ده او که نه یو بل سره اچھا جی د اوبو ضرورت پوي نه جي نه دا مکسر یې ډېر زبردست ده نه د کیک دپاره عموما دا استعمالي که نه بالکل بیټر ده پاره ښه دا بند ګوبي او ګازر هغه څه به د ماینیز کې مکس میکس شینده دی بشي هغه لامده لامده به کي که نه دا خو واقعي خوند کوي داسې ترش او خوږ او داسې دغه خوند ورکوي نیمبو پکې اچو او نیمبو پکې اند کې استعمالو هغه مینی نیمبو به اچو که نه هغه ډایرکټ او نیمبو دا مینی به پکې واچو څه ښایسته دی داسې وړوکي نارنجي نارنجي رنګ یې دی دې چې کم ګټ کې وي بس واو چې کور کې دی ونه یو دا واړه واړه نیمبان پکې و په کمره کې دي ایښي څه ښایسته خو د واړه واړه باز په شانتې ترې راځوړن دي مزیدار ها اماد به ځکه په لاس باندې مکس کوي ګرانو کتونکو چې یو خو هغې د صفایي ډېر زیات خیال ساتي بل دا چې هغې ګلوز اچولي دي او ګلوز دي سره تازه هغه د پیکټ پروت دی هر یو هغه دپاره نوې روبا ګلاس غوښې دپاره مونږ چې کوم استعمال ګلوز اچوي او هغه چې دی واپس ترو کوي هغه هم ډسکارډ کړه دا مو ورته نور فرش واچو ښه دا پاڼې ماڼې به څه ټایم استعمالوي دا به اوس چې کله ډیکوریشن کوو د دې پلیټ ښه ښه ډش هغه آوټ کوو ټایم یې کې به که نه؟ استعمالوي ټیک 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 ماینیز ما دلته لږ کم استعمال که اصل کې ډېر زیات خلک نه خوښوي که نه لږ لایټ اچھا او ډېر زیات دا هیوي وي اصل کې Heavy شي انډه ده که نه؟ پکې چینی دي پکې آیل دي پکې که نه ټول لکه صحت دپاره ډېر دغه دي نقصان دی دیم او نم دی نم دي خو لکه ډېر زیات څوک نه خوښوي لایټ بس د وړو دپاره زیات ښه دي واړه خاصې مونږ غواړو چې هیلدي ماشومان خوراک خو وکړي بس. که نه هغې خو مونږ د هغې د خوراک دپاره غواړو اچھا جي دا ځکه زه تاسو یم کو هغې په لاس کوي نو د هغې وجه دا ده چې دا ګورې وسرې وسرې هغې چینج کوي لګیا دی نوې نوې صفا صفا شي چې کله دا د کرونه ډېره زیاته په سر راخوره شوه که نه تازه تازه راغله جی نو ما به هم ځان سره یو درزن ګرځولې ده ګلوز نه دي Gloves هم اوس هم ځان را سره بیک کې شته بس اوس مې هغه احتیاط لږ غوندې پرېښودل دا نه چې مې پرېښو پرېښیم احتیاط شو احمد بھائی؟ بالکل دا ریډي دي ځکه چې هغه غوښه چې کوم طریقې سره هغه شوی کړي ښه دې چې سود کوم اویل اچولي وو میرینیشن دپاره ما ویل چې دا پخم شوه څنګه بالکل لا شپې پکې که نه بس موږ به داسې وکړو سلاد به ډش آوټ کړو نو بیا به هغې نه بعد چې دی واو دا پلیټ دی لم روړې دي سیلډ له دا ګورې ګرانو کتونکو څه مزدار خوشبو هغه سایډ نه را روانه ده یا خو د فوجي سپریم بنسپتي او کوکینګ آیل خوشبو دا مزدار خو د هغوی برکت دی جی او بل پکې ماشاءالله چې کومې مسالې تاسو واچولې د هغې یو خپله خوشبو را روانه ده پاڼه م خوښه نه شوه نه چې الله تعالی موږ له څومره نعمتونه راکړي دي که نه او انسان څومره ناشکره دی په یو حال کې نه دی خوشحاله ریډ مولی هغه وړوکې مولی چې کومه ده په دې کې هم اوږدې اوږدې مولی دې کې شته هم شته دی بسم بالکل الله
اچھا د مولې پاڼې دي دنه خلک چې ساک پخوي مولې نه پراټه جوړیږي ها الو او الو پراټه مولې پراټه ډن دا تیار شو بالکل بس دا ریډي شو زمون اوکې جی سیلډ زموږ تیار شو سیلډ ریډي شو او دلته به روزګار دا هم پیچولو د آیس هم پیچولو جی او بالکل آیسینګ شوګر می استعمال دا مچولو ښه ټیک شو جی دا وګوره خسته کلرفل سیلډ چې دی تیار شو اوس چې دی نو نمبر چې دی ټایم چې دی هغه د چامپونه دی د چامپونه دی دا به هم ډیش آوټ کوو په ښه ښایسته طریقې باندې دا څومره کسانو دی نفته بس دا 2 کسانو لپاره یاره زه خو یم بس یو له ډېره ده اوس هم دا زما روز یو که نه بس دا 2.5 د هغې شو 2.5 زما شو ښه رایس هم دي ورسره سوري ما نه رایس هېرې وی رایس د مخکې نه یې شولي دي تاسو شولیم دی باول کې ورته معمولی شان کال والو احمد بھائی بالکل والے हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام جی نصر صاحب خیر دی الحمدلله رو رسو کې موږ سره یو چرته نه څه وای جی اسامه خبرې کوم د لوی شلمان نه تاسو خیر دی الحمدلله پروګرام ګورې کوکینګ دې زده کو جی मैं कुक शो गोरे लगे आए हेलो हेलो शो गोरे रो रहा जी आवाज ډیر ده غلي कि दिश स्टाउ साइट से मसला भी रो रहा बखाना गवाड़ू जी हाँ हेलो मैं आवाज दर्जी ها اوس ټیک شو हाँ मैं शो गोरे ها جی اول څنګه روانه ده څه زده کړل ها ولې نه جی بس ډیر زبردست کوکینګ کوي دا تاسو د کوم کس دی شیف ته اماد بی دی شیف ته واخو دی خو شیف هم نه دی خو زبردست تکړه شیف ته جی نو مې نه راته بس کو اماد دی بس ډیر خپخ لې کوي کنه ته څه خبره کولې شي جی اماد تاسو خیر دی بالکل تاسو دعاګانې دي تاسو خیر خیر احمد جی بس کو د زوم چرته واده ما دور اغواړم باندې ضرور 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 ان شاء الله یاره بټیار نه دی شیف ته مننه جی دا ماشوم دی فرست ایئر سټوډنټ دی ها ها او اوس نه د خپل واده غم واده ها کم کوي کنه ها دا د دې د پاره چې کله تاسو د سینې سه نو تاسو به خیرنې ګم نه او خبم لګي دا تاسو یعنی هر څنګه ډیکوریشن کولای شي خپل حساب سره کنه دا وګورئ چې ګرانو کتونکو څنګه سټایل د تاسو خوښ وي هغه طریقې سره دا چونو مونه دا پکې اسی چونګه کې راغلی دا پکې اسی راغلی د دې لپاره خو څه د ګارنیشینګ ضرورت نشته بس لږ اونته به ټماټر ګارنیش ورته وکړو ها ځکه چې اوروجي بل تاسو سمپل ساده یې شولې ساده مې شولې دي مالګه بس معمولی شان مالګه پکې ما پکې مالګه استعمال کړې ده او لږ شان د الایچي استعمال مې پکې کړې دي یو ذره هغه چې انسان یو خوري کنه نو یو ذره د ټنډک احساس کیږي نه لچیا سیم زبردست شی دی ټیسټ خدای فلیور خبر کوي دا وګورئ جی څه ښایسته ښکاري او دا چې کله دا د غټ اختر ورځې را روانې شي که نه او بیا داسې قسم ریسیپي مونږ دې ته ښایو نو څومره خوند به کوي که نه انشاءالله ضرور بخیر او نیمبو ورسره هم تاسو کېږدئ لګئ لکه اکثر کسان په غوښې د پاسه نیمبو ضروري شی دی نیمبو فش سره او یا دا اوس حسین بھائی بس تاسو نور کار دی د کیمرې په سترګو چې تاسو د دې څنګه تصویران اخیستی شي هغه واخلئ دا د چامپ اینډ کولډ سیلډ ټیک شو اوس چې دی نو دې وخت کې تاسو کټینګ بورډ چې دی یو ځای کولی شئ ولې چې دا د صفایي هغه مرحله ده که نه صفایي پیریډ راغو بس اوکې او نور هر څه چې دي تیار شو ګډ یو ځل به بیا ورته مونږ لږ رفلی ووایو چې مونږ په چامپ دپاره څه استعمال کړو څه کومې مسالې وې بالکل به زه خپلو کتونکو د اسانۍ لپاره دوباره ووایم چې که چا څه پکې غلطي کړي څه لیکلي نه نو دا مونږ واغېسته چامپ یعنی تاسو د غټې غوښې هم اخیستی شي د ګډ د چیلي خپل حساب سره که نه بیا هغه به تاسو چې دا ما څنګه دلته کې کټ شوي خو مخکې نه ما وټاکول که نه هیمر باندې تاسو په خپل چاړه سره چاپړ سره دې کې مونږ استعمال کوو مسټرډ پیسټ او اوږه ده پکې تور مرچ دي پکې او روزمیری دی او اورېګانو دی او لیمن جوس یا وینیګر دا تاسو خپل سهولت سره استعمالولی شئ صحیح او دا کوټ سلاد چې کوم زمونږ جوړیږي نو هغې دپاره خو مونږ سبزیانې دي یعنې بند ګوپي دی یعنې سور ګوپي شین ګوپي شو ګازره شوه او میوه شوه میوه تاسو توره هم استعمالولی شئ او دا سپینه ده ما سره او آیسینګ شوګر مونږ سره د چینو پاوډر
د چینو پوډر پکې ولې ضروري د چینو پوډر ځکه ضروري دي چې لږ معمولی شان خوږوالی هم پکې راشي او بل دې له لږ لایف ورکوي یعنې که دا یو ورځ نیمه فریج کې پراته وي که نه نو چینو کې دا تاثیر شته دی چې هغه شیز خرابېدو نه ورکوي اچھا او چې دا د دې لپاره بل کلر یې لږ داسې شاینینګ وي که نه کلر یې څومره مزدار ښکاري نو که هغه مونږ چینی هم واچو په یو شي کې نه چینی که واچوي نو هغه خو به پکې ویلې کېږي نه ځکه چې دا یخ ډش دی که نه کولډ ډش دی نو تاسو کوشش وکړئ جوسر کې چینی بلینډ کړئ اوکې میده کوي که نه بالکل یو 2 منټو کې دا کې پاوډر به شي نو هغه پاوډر تاسو دې کې استعمالولی شئ اوکې او بس باقي لیمن جوس هم پکې لږ استعمال کو ګارنش هم کو بس دا ستاسو د وړاندې مرڅو او استعمال هم پکې څه فوجي سپریم کوکینګ آیل اینڈ بنسپتی تاسو استعمالولی شئ پکې ان شاء الله تاسو کانه به ډېره ټیسټي او مزیدار راځي او یو روز به چې دی مونږ د بناسپتی کې به پراټې پخو دې کې به پراټې پخو هغه ټوکړې پراټې به پخولې چې غوړو کې پراټې ډېرې خوند کوي کتلمې به پخې کو او پراټې به هم پخې کو بس دلته بری کوه د خوراکونو ډېر زیات شو ګرانو کتونکو اماد بھائی سره ستاسو ملاقات کیږي بلې هفته یعنی راتلونکې هفته کې تر هغه وخته پورې خپل دعاګانو کې دې یاد ساتئ مونږ هم زه به دمو کوم پس د دمې به زه راشم جي خپل مېلمنو له تھینک یو سو مچ جي مهرباني جي سموي نه بس الله پامان الله پامان ویلکم یو ځل بیا پس د بریک هرکلی او ستړي مشي کوکینګ اوم شو اوم خوړلی شو تا نه دی خوړلی موږ خو خوړه که بس زه خفه یم مینا نه ځکه چې زه میک اپ روم کې وم او مینا هغه په چامپونو تباهي راچولې وه زه چې دلته رالم سټوډیو ته د ټولو خولې چلې دی ټولو چې دی لکه د ډرم سټیکس چې دی چامپ نیولي وو کو هغه زمونږ کیمرمین انجینران واخلي ټولو ماشاءالله ټول تاسو حصه پرته ده وید رایس پرته ده او چلو چې بیا څه نه وایم اسې ماشاءالله نن ډېر ښکلې ښایسته کله کله رنګونه دي او ښکلې ښکاري کول دي که نه موسم چینج کېږي لګیا دی سپرینګ راځي ښکلې بهار موسم راځي لګیا دی نو ما ویل زه راشه لږ زه به هم پر بهار شم پکې پر بهار لکه فل اف بهار اچھا نو ماشاءالله رنګونه ډېر ښایسته دي او سپرینګ کې روز دا رنګ ډېر سپرینګ کې روز سپرینګ روز اوس ګوره مینا بس دا په دې مې خوښه ده که نه سپرینګ روز چې هغه ماله نوې نمونه راکوي او څه ښایسته خطابونه لګیا دي یلو کلر اورنج کلر ریډ کلر گرین کلر دا په سپرینګ موسم کې بهار موسم کې ډېر خوند کوي او دا ښه لګي په سترګو یو داسې یخ تاثیر چې دی ورکوي ښکلې لګي یخ لګي چې څوک لکه چې اچولی وي کلر نو هغه هم ښه لګي تاسو چې په خپل هم تاسو هغه کلر واچوئ تاسو ته هم ځان ښه لګي هغه یخ لګي بادونه یار یخ لګي بادونه خلک په ځانونو باندې خواریانې کوي لیټ کېږي نو بس د هغې بیا پنشمنټ خو به خلکو ته ملاویږي هغه ډیفینیټلی ملاویږي ښه روز ما دا خبر وکړه چې څنګه فټنس هر څه په خپل ځای باندې کوکینګ خوراک څښاک هم په خپل ځای باندې هیلث چې دی هغه یعنی د سیلف میډیکیشن یا د ځان خیال ساتل دا هم په خپل ځای خو څنګه چې موږ زموږ د پروګرام فارمیټ دا دی چې دی کې فیشن باندې هم اویرنس ورکول دي لکه دې سیزن کې دې کال کې چې کوم کلرز دي هغه تقریبا هر کال کې همدا فوکس وي همدغه فوکس وي بلو کلر هم پکې هایلایټ شوی دی هایلایټ شوی دی ډېر زیات دی کې اورنج ډېر زیات هایلایټ شوی اورنج خو آل ټایم فیوریټ راځي سپرینګ کې بالکل او یلو چې دی دا اوس چې کوم ورځې کله دا وایي که نه ګلونه چې سټارټ کېږي هغه ورځو کې بیا یلو کلر ډېر زیات کم یو پول وي ګیندې کا پول پته شته پښتو کې ورته څه وایي دا خو بس زموږ امتحان دی بس هغه د هغه د ګینډې ګل ګینډا پول هغه ځای پرې اوهو روز دا خرابېږي دا خو زموږ یو بل هیرو را روان دی خدای د خیر کړي د مایک مسله ده دا به اوس پته لګي جی چې راتلونکي هغه وایي که نه چې موږ سره نن هیرو څوک دي او هیروین خو په سیټ باندې موجود دي اچھا مینا شارټ شرټ یا لانګ شرټ زه خو په شرټس باندې به زه څه خبره نه کوم فیشن خو خیر بدلیږي را بدلیږي نن سبا فراکس واپس ان شوي دي خو
فیشن کې زما په خپل چې دی لانګ شرټ زیات لانګ شرټ زیات. بنسبت کله کله وام چوما وړو کې شورت شرټ مو چوما پلازو سره خو لانګ شرټ ډیر زیات ډیر زیات او الیګنٹ ښکاري الیګنٹ ښکاري. ګوره زه انګلیش کې خبرې کوم زما لږ انګلیش زیاته تیزه ده که نه نو دې دپاره زه وایم الیګنٹ ښکاري هغه وایي چې ګریسفل ښکاري. ګریس هم خو آی تھنک انګلیش لفظ یو خو زه خیر دی زه به هغه پښتو کې کنسیډر کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه سادیه خبرې کوم کراچۍ نه. سادیه کراچۍ نه. څنګه جی تاسو ښه ښه یم. ستاسو پروګرام زما ډېر زیات خوښ دی. خوشحاله اوسئ. کراچۍ کې موسم څنګه دی؟ موسم خو بس ګرمي ده ګرمي خو ختمه شوه بس لاړه. اوهو پکې خو به لګېدلې وي. او پکې لګېدلې دي. پروګرام کې چې ډاکټر راځي هغه سره هغې دغه د روانې بلکې ډاکټر یو ګرانډ انټري ده جی. بس تاسو په کال اوسئ او دغه دی زمونږ ډاکټر صاحب سیګمنټ دی او دغه دی ډاکټر صاحب جی انټري وکړه. السلام علیکم. څنګه ډاکټر سلام. څنګه ټیک ټاک یم الحمدلله خیر دی. تاسو دونه ډېر سره خبرو کې اول کال واخلئ. ښه کال واخلم راتلو سره. سیده السلام علیکم. کم ځای کې نه سلام. ډاکټر صاحب ما تاسو سوال دی چې جی وایه خورې لیفټ هینډ باندې زیات درد وي شولډر باندې او نیک باندې او جو لاین باندې هم ډېر درد وي روزانه وي. یو دین ریګولر زما دا پین دی. زما ایج چې دی هغه 30 ایئرس دی. زما پین ډېر زیات دی. زه کارډیولوجسټ هم تللی ما یوه ستایس مسله نشته ای سی جي هم کړې ده او زما پین نه ټیک کېږي. وزن دې زیات دی؟ لیفټ هینډ باندې زیات دی. وزن زیات دی ستاسو؟ وزن جی وزن خو زیات نه دی که نه؟ وزن خو زما 55 دی. 55 kg دی. ښه او دا د لاس دې ورسره سون کېږي نم نس پکې راځي که نه صرف درد وي پې؟ نم نس پکې هم راځي او لکه داسې لګي چې بس لاسونو کې هم ساه نشته بس اخپو کې هم داسې لګي راته. صحیح ده صحیح ده. د وایي نر ته ښه ما دې باندې جواب در کوم تاسو له ښه جي. خپل ځان خیال ساتئ. کال کولو ډېره مننه. پروګرام ګورئ د وایي درته ښه ما دې باندې ډیټیل سره جواب در کوم تاسو ته. ستړي مه شئ ډاکټر صاحب ستړي مه شئ. مننه تhank you. دا ولې هر ځل لیټ یې؟ یاره زه تاسو ته خبره وکړم دا باندې وارډروب کې نه دا داسې نه دی چې مې کیا پهنو. داسې کار دی چې زه هلته کې دا روز زما د پیشنټ که نه د اوس خو 4 ورځې دي زما پېښور کې پیر منګل بود او جمعرات او ټایم زما داسې چې لکه دا مونږ پونې 12 نه سټارټ اپ یو نو په دې کې پیشنټ سي نو د هغې نه چې هغه څونه ځان له پکې ټایم وباسي اوس مونږ څه پرېښودل مې زه بیا راځم نو بس تاسو به زه آرام سره هغه به وګورم نو په دې وجه باندې مونږ اکثر لیټ شو چې راوت او بیا په روډ باندې که تاسو ګورئ نو رش هم ډېر زیات ټرافیک ډېر زیات وي نو په هغې کې یو بې احتیاطي خو کولی نه شي. مطلب دا دی چې اوس ته راځې مو ځان سره د بلا شي شیزونه په ګاډي کې نښلولي چا نه دی چې کوم دی نو چا نه د ګاډۍ اړولي او چا نه دی چې کوم دی نو سایکل یې نو په دې وجه باندې نو کوشش خو دغه پکاري چې په روډ باندې او ټرافیک کې دې ډېر احتیاط سره تللي. زه همیشه لږ غونډه کې مخکې راوځم چې زه ټایم له ورسم خو بس زما نصیب داسې دی چې مطلب رش ټرافیک دونه زیات وي نو هغې دپاره سوري مونږ په خپل ویورز باندې هم لږ ویټ وکړو لکه خو دا ده چې خیر بیا هم چې کوم دی نو ښه کوشش کوو او ګوره د خلکو هغه انتظار دومره چې ستاسو راتګ نه مخکې خلکو فون شروع کړل که نه بالکل دا بل هم کال دی ډاکټر صاحب کال به والو کال وکړئ جی. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورې څو خبرې کوئ کوم ځای نه؟ زه فریده د کوټې څخه خبرې کوم. ها فریده څنګه یې ښې؟ ولا څه چیرې یم خو داسې کور کې د سخته غټه پریشاني جوړه شوه. ظالم ګیس نسته کوټه کې. یو ځوان د 19 کلو د سیکنډ ایئر وراره مې و ګیس په پټاو شو پاک ورسېدی. دا زرانه دا چیغونه خو نو د برداشت شعور سي چې داسې په کور کې دوی غټه حادثه وسي. اوس ما غوږونه بند دي. زه په خبره بیخي ډېره کم اورم. السلام علیکم ډاکټر صاحب. مینی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فریدې خورې الله دې د لاس که د ما ته یو دی شی راوشوئ
چې دا غوږونه لږ خلاص خبره نه سم کوئ. وایي چې غوږونه مې بند دي د دا پاره تاسو د مخکې نه دا تکلیف و که نه دا واقعیت چې راغلي دي نه بعد تاسو ته مسله شروع شوې ده؟ اوکه بس هغه دلته مې ډاکټرانو ته ښکاره کړه هغه راته وایي په دې غوږو کې زخم دی. ښه جي ښه ټیک شو ټیک شو جدي د دوايي خیمر دی دپاره صحیح ده. او دعا به کوو چې الله تعالی کوم هغه چې په حق رسېدلي دي الله تعالی دې ورته جنتونه نصیب کړي او باقي چې کوم پاتې زموږ د کم کو فیملی ممبرز دي الله تعالی دې ورته صبر نصیب وګرځي. مننه فریدې خورې ډېره زیاته مننه. اچھا هغه فرست کالر او سیکنډ د دې دوانو جواب ورکړي بیا به نور لراشي. بالکل دی کې فرست ون ته چې کومه مسله وه نو دا د علاج کېدو نه مسله نه دې دپاره دی څنګه چې زموږ د خور خبره وکړه چې ما ای سی جي م کړی د هغه نارملي نو په دې کې ما لا همیشه چې کیسز راغلي دي نو په دې کې د ای سی جي پورې خبره ځي ځکه زیاتره چې زمونږ کوم معالجین دي او یا چې کوم زمونږ ډاکټر زمونږ کوم رونه دي بایګان دي نو هغې کې چې مریض د لیفټ هینډ خبره وکړي نو بس خبره ډایرکټ هارټ سره هغه نه د دې د وجې نه دی ولې چې کوم دنې ای سی جي ولې وکړي دی کې د هغې ضرورت نه یو دا چې کوم سرویکل ورټیبراز دي په دې سټ کې 2 مهرې دي 7 نمبرز دي هغه په هغې کې ډېر نري نري رګونه راتېر شوي زموږ لاسونو ته راغلي دي لکه النر نروز شو هغه زمونږ لاس چې دی نو هغه کنټرول کیږي د هغې چې کوم دی نو کوم مومنټ دی مونږ پې کار کوو نو که چېرې مونږ د شپې م لاست یو او زمونږ دا پوسچر چې ته داسې وي چې هغه امبیلنس وي صحیح نه که نه یا مونږ د سر ته کوم بالغ دو هغه ډېر غټ استعمال کوو یا دغه شان مونږ د شپې داسې نور چې د سټ پکې هغه چې کوم بیلنس ساتل دي هغه پکې بیلنس پاتې نه شي نو د هغې نه بعد د سټ د مورو کې بعض اوقات پرابلم راشي یو نه یو رګ پکې دباو شي نو چې هغې باندې کمپریشن نه شي نو هغې سره به یا یو لاس متاثره کیږي یا به دواړه سره متاثره کیږي او د لاسونه عموما هغې کې میږي میږي کیږي پښتو کې ورته مونږ وایو د لاسونه میږي کیږي بېسا کیږي اوده شي که نه چې دې یوه دوايي ده مونږ ورته کاسټیکم وایو کاسټیکم به ځان له راواخلي په 200 طاقت کې او د شپې د اوده کېدو ټایم کې صرف 15 کترې به په یو چمچ اوبو کې چي دا بس کې انشاءالله دې سره بس تاسو د لاسته مسله شوله یا د سټ کې چې مورو کې کوم پرابلم راغلی دی انشاءالله دا به ریکور شي او که چېرې تاسو د دې دپاره ایم آر آی کړی وي سټ دپاره یا چې کوم دی نو یا د ملا دی کې عموما ایم آر آی کې نو د هغې رپورټس به مونږ ته راولېږي که چېرته په هغې کې نور څه داسې ډیجنریشن پکې شوي وي یا تکلیف زیات وي چې د هغې دپاره ورته پراپر میډیکیشن پلان کړو ځکه چې نن سبا خو که تاسو وګورئ ډېره زیاته اسانه شوې ده نن سبا خو ټریټمنټ دی د فون چې دی موبایل فون مونږ ته ډېر هر څه اسان کړي دي که نه مطلب اوس نورم ایډوانس شوي دي لایو کنسلټیشن هم ته پیشنټ ته ورکولی شي یعنی هغه ته آنلاین هم هغه کتلی شي د هغه تکلیف اورېدلی شي د وټساپ په لاره باندې هم کیدلی شي یا به مطلب دوايانې لیکل شو یا لیږل شو هغه هم ډېر ایزي شوي دي نو که چېرې کلینیک ته بیا نشي راتللی نو بیا به رابطه ساتي نو میډیسن ورته به چې کوم دی نو د ټي سی ایس په لاره باندې بندولیږي تاسو لرې یې نشئ راتلی کوم ویورس نو هغې دې بیا موږ سره د وټساپ په لاره باندې رابطه ساتي زموږ نمبر دی 0300 5356 186 یعنی 0353 56 186 زموږ نمبر دی دا ټي وي سکرین باندې هم هغه را روان دی ځان سره نوټ کولی شئ ستاسو سره ریپورټس وي ستاسو سره ټیسټونه وي داسې نامات د وټساپ په لاره باندې رالیږلی شئ تاسو ډاکټر صاحب هغه بل هغه غوږونو وایي بل پرابلم چې کوم دی ته خو زخم هم دی پکې په دې وخت کې به دي ته 2 دوايانې بر دي دپاره هغه به ښه بهترین کار به کړي یو خو کله چې مونږ ته داسې ګریف وي داسې خفګان کور کې جوړ شي که نه لکه څنګه چې فوتګي شوې ده که نه ماشوم وفات شوی دی یار څوک هغې چې خبره وکړه ګیس پټاو شو نو په یو خو دغه ډېر احتیاط پکاري په کورونو کې دې خبرو ته که نه بله خبره دا ده چې دې دپاره اوس کومه دوایي ده نه یوه ده پلسټیله دا په 30 طاقت کې واخلي او سحر او ماښام 15 کترې په مړه باندې په یو چمچ اوبو کې اچوئ دا بس کې انشاءالله دې سره به غوږونه چې دا کم بنوالی دی پکې یا درونوالی پکې محسوسیږي نو دا به انشاءالله ختم شي بله دوایي د اګنیشیا د دې دپاره د صرف د نور چا دپاره نه ډېر غم چې چاته وي که نه چې خامخا په کور کې یو زموږ نه یو خپل جدا شي نو د هغه بیا خامخا خفګان که نه شي نو یوه دوایي بله د اګنیشیا دا په 30 طاقت کې واخلئ او روزانه د شپې د کېدو ټایم کې دا 15 کترې په یو چمچ اوبو کې اچوئ دا بس کې انشاءالله نو دې سره به تاسو دماغي طور او اعصابي طور باندې هم دمه او ستاسو هغه خفګان چې دی نه به تاسو له ډېر نقصان نه درکړي ځکه چې ډېر خلک د ډپریشن شکار شي هغه صدمه برداشت نه کړي شي که نه جي ورسره خلکو ته بیا نورې مسلې شروع شي نو په دې وجه مونږ دا یو دوایي داسې چې دا که په کور کې پرته یو زنانو لپاره خاص کر او دا پر ورځ کې یو ټایم اخلي نو دا یو بهترینه دوایي ده صحیح ده جی کال السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ हेलो फैसल खान चरता ना हेलो
डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ورحمۃ اللہ। ډاکټر سینې تاسو ښه یې ټیک ټاک یې؟ ښه یو جی الحمدلله بالکل فټ تاسو څنګه یې طبیعت صحت هم ښه دی؟ شکر دی الله احسان دی ډېره مننه کوم ستاسو دا پروګرام خو ډېر ښه دی دې سره ډېر زیات د فون په لارې خلکو ته ډېر زیاته فایده میلاویږي جی جی بالکل ما تاسو سره یو تپوس مې درنه کول غوښتل جی جی ډاکټر صاحب اکثر داسې وي لکه دوی تاسو تجویز کوي اولی کوي خو هغه چې مارکیټ ته موږ لاړ شو نو هغه حساب سره هغه یا وایي چېرې دا دوی یا شارټ ده یا چې دی نو دا بله کمپنۍ په دې نه خبره لکه هغوی خپل مارکیټینګ پکې شروع کړي دا مطلب یو کوم شواب جرمني دوایانې دي هغه اکثر د هغې په بدل کې بله دوی نو هغه دوی استعمالول پکار دي او که نه هغې کې خپلې کمپنیانې دي که نه امپورټډ چې کوم میډیسنز راځي نو هغه ښه دي جي لکه ریکویج والا شولې که هغه یو بنده استعمال کړي نو هغې څه نقصان نشته خو موږ وایو چې تاسو امپورټډ په دې باندې اخلئ چې د هغې ریزلټس موږ ته ډېر ښه را روان دي صحیح اصل کې مسله هم دا ده تاسو خو مطلب دا دی چې مخکې ما له تاسو علاج کړی دی هغې سره زه ډېر زیات ښه شوی ما یو بل زموږ ملګری هم هغې سره ښه شوی دی الحمدلله ماشاءالله اوس تاسو ما ته یو دوی لیکلې وه هغه تاسو ته حاضرېږم بیا تاسو ته وایم خو مطلب دا دی چې په مارکیټ کې هغه دوایانې اکثر هغې وي چې دا شارټ دي یا او شته دي جي تاسو کوم ځای نه جي کال کړی دی ما پېښور نه کار کوي پېښور نه نو دلته کې خو شته دي چې سکندرپوره کې ډېر ښه چې کوم دی نو زمونږ ځایونه شته دي لکه دلته کې په سکندرپوره کې زمونږ یو خپل زمونږ سټورونه شته دي لکه یو راز هومیوپیتھک والا شو دغه شان سنان هومیوپیتھک والا دي د امپورټډ میډیسنز یوز کړي ټول جي نو د دې نه تاسو دا پرچیز کولی شئ اخیستی شئ بیا هم که څه مسلې زما کلینیک شته دی چې د پېښور یې تاسو نو زه خو ټول امپورټډ یوز کوم نو دلته نه تاسو بیا کلیکټ کوئ ښه جي 4 ورځې زه پېښور کې یم ټیک شو کال کولو ډېره مننه د خپل ځان خیال ساتئ دا ګورئ چې کوم دوايانې تاسو ته دلته تاسو شکی په کوم کلینکس باندې یا فارمیسي باندې تاسو ډاکټر صاحب سره ډایرکټ خبر کې زه 4 ورځې یم ما ته د کالم کولی شي راتلیم شي ګوره دې خبره وکړه که نه دا مونږ چې وایو امپورټډ هغې کې داسې ځایونو کې شارټ دي ولې چې په دې کې د کمپنیانې د شاپ کیپرز شو یا سټورز والا شو نو دی له د هغې عمره پیسې پکې دي ته نه بچ کېږي که نه امپورټډ ځکه زیاتره نه ساتي که نه په دې کې اوس د کمپنیانو دوایانې چې دی نو هغه انوالو شوي دي ډېرې زیاتې ځکه چې په هغې کې مونږ پسې خپله راځي چې تاسو دا دوایانې چلوئ نو په 100 کې او 50 تاسو ته پاتې کېږي بیا واپس راځو یو وړوکی شان دی بریک اخلو کال کوئ ډاکټر صاحب دلته ناست دي بریک نه پس راځو جي वेलकम बैक जी रागलू वापस दमेना और रاتلو سره کال دی आई थिंक जी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम बाजी वालेकुम अस्सलाम خور څنګه خې دا څنګه ناسم سلام دې ډاکټر سے تطول ته دوا سلام دې وعلیکم السلام وعلیکم سو خبره کوي چرته دا جی دا پر دې تاراش نه شمایله خبره کوم اپردین شمال اپردین خاصه تکلیف ته ډاکټر صاحب ته وای یہ زما کو دا هغه د دې 20 سال دی ډېر کمزوري ده نه مې دې هم خراب ده نو کوي ډاکټر صاحب ته وایي چې وخت یې خېږي ها کمزوري ده جی جی ها امید کې څه تکلیفي ورته مې دې سوزي او دا ډرپی ولورځي ها ټیک شو دا بار خوراک مرا خوریر نه کی کنه نه دي نه بار نه کوي کور کې هم د سپایسي خوراک نه کوي ښه جي ښه صحیح ده جي زه ورته د چې عمر چې ډېر خوري چې عمر چې ډېر خوري هغه خو خبره ورته کوم تاسو ته به دې باندې جواب درکړم کال کولو ډېره مننه خپل ځان خیال ساتئ د معدې مسلې دي که نه معدې پرابلم دی برننګ دا داسې شوی ده چې دا عام ده په کلینیکل ریویو کې چې مونږ کینو ګورو جي لکه زموږ هومیوپیتھک خدا خو یو داسې فیلډ دی یو داسې لاین دی چې په دې کې او به ډاکټر د هر یو بیماری سپیشلیسټ دی دا به پکې نه چې دا صرف د معدې ډاکټر دی یا دا صرف د هارمونز د بیلنس کېدلو دپاره چې دی نو دې ټریټمنټ ورکړي ځکه چې پرون کلینیک کې نه یو پیشنټ ما له راغی نو هغه ته د
املا مسله و دردونو والے مسلې ډېرې راځي نو پیشنټ ما د غبار دغه شان مریض وي چې دا خو د هرسوټیزم ډاکټر دی مطلب دا دی چې دی خو صرف د مخ د ویښتو علاج کوي ته خو د املا دپاره راغلی که نه نو ما ورته بیا خبره وکړې که دا نشته دی اوس چې ته دلته کې کښېنې نو یو څو مریضان نور راځي ورته بیا چې دا خو صرف د درد ډاکټر دی دا مونږ چې دي نو هومیوپیتھک دا دی چې د هرې مسلې علاج ته دی الحمدلله وجه دا ده چې مونږ کوم ټریټمنټ کوو هغه سیمټومیټک ټریټمنټ دی که نه په مونږ ته مریض په خپلې بیماریانې وایي او د هغې حساب سره مونږ علاماتو سره سیم ریمیډیز میچ کوو هغه ورکوو مریضانو ته الحمدلله د هغې دونه ښه ریزلټ را روان دی او هغه بیماریانې پې ټیک کېږي او جی بالکل ولې مونږ چې سیمټمز هم اخلو نو هغه هم دغسې هیډ ټو ټو وي A to Z به سیمټمز اخلي نو د هغې حساب سره به کم تکلیفونه دي د هغې به خپلې دوانې مریض ته مونږ ورکوو او هغې سره ډېرې بیماریانې داسې راغلي به یو تکلیف لري پیشنټ هغې سره به ډېرې خبرې نورې ټیک شي وجه دا ده چې هیومن باډي کې په څه ځای کې مو لږ غوند هم اپ اینډ ډاونز راغللو یا د هغې په نورمل ریشوز کې پرابلم راغلی رینج چې کوم دي نو هغې سره به وجود کې څه نه څه تبدیلیانې راځي هغه ورسره هم ختمې شي اوس لکه دي چې څنګه وایي دې ته معدې کمزورې ده نو دغه شان د دې د باډي ګروت هم نشته دی نشونما هم نشته دی د وجودو ښه یو بنده ته لوږه نه لګي هغه خوراک نه کوي نو دغه وجود به څنګه چلیږي خو انټرنل چې کوم سټور کوم چې خوراک دی کوم نیوټرینټس په جګر کې سټور دی لیور کې نو هغه به اخلي او د خپل کار کې به راولي نو چې هغه مونږ د خوراک په کار کې وجود راولي نو په وجود ته نور انټیک نشته نور خوراک نشته نو باډي به کمزوري کېږي دا یو عامه خبره ده اوس دلته کې چې کومه مسله ده چې د معدې کار صرف څه دی دا صرف د خوراک وړوکی کی او بیا انټسټاینز لور کی او د الته نه چې کوم دینو وجود ته بیا چې دینو بلډ په ذریعه سره راځي په جګر کې سٹور کیږي او د جګر نه بیا کم ځای کې ضرورت نه خپل خوراک ملاوي خو دلته به ته مونږ مین سنټر راخکو هغه کټر به ورته خکو د معدې کار صرف خوراک وړوکی ترشر دا ترشر نه خبره روانه کال ټیک شو کال واخله دي ته جواب ورکو بیا हेलो अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام ما طرفنا ډاکټر ته مینا شمس ته تاسو ته ټول ته ما طرفنا سپیشل دوا سلامي وعلیکم السلام وعلیکم السلام پروګرام ګورو ډېر ښه پروګرام دی الله پاک د نور تاسو کامیاب کړي ما د خو ډاکټر نه دا اپیل کوم ما د خې سي ډېر وخت نه او ډېر اور بالکل بهر ته به یې سي ته کې نو ځاب زبینا ټلیفون کوم دا تلی دې سوځي د خپل ډاکټر صاحب زما د خې سي ډېر سوای کوي ډاکټر صاحب خاجي خاو تاسو د شوګر ټیسټ کړل ځان لږی شکر ټیسټ مګړه د شکر مناشته یو جسمي وی یو د بیماری وی جسمي شته دی او دغه ولا نشته کم نشته دی سوري لکه د بیماری ولا نشته لکه یو جسمي وی او د بیماری ولا وی ها شوګر دی مطلب نارمل رینج کی زیات خو نه راځي کنه 200 250 تک نه ځي کنه ना 50 نه دی خو بس 94 کې داسې چلےږي 94 کې 194 194 کې ना 94 بس بیا ٹھیک ته 95 کې 95 کې 80 کې داسې چلےږي بس بیا ټیک ته ظالم سخره شوګر د کم چلیږي د 100 نه برابر پکار دی او هغه چې کم دی د یوریک ایسډ خو دې نه دی ټیسټ کړی کنه نه دا مونږ نه ټیسټ کړی صحیح در دغه یو ټیسټ ځان ته وکې او دوايي در ته خیم وزن د زیات تاسو نا وزن زما نه دغه د 57 خو معدې مسله خو نشته کنه معدې مسله دا ستاره لکه قبض یو خاجي ټیک شو دوايي در ته خیم هغه ځان لراواله دې سره بده ان شاء الله د خپل تلوس وزیدل شو یا غي کې خارق مارخ کیږي نو دا بده سره ختم شي ښه صحیح شومه ما طرفنا سپیشل دا سلام مینا شمس ته په 12 سلام خوشاله وسرورا ډیر زیات مننه کال کول مننه دا چې شوګر نشه به تلی ولې سوزي ډاکټر سوزي دې کې پرابلم دلته کې اوس خبره جدا شو کنه دا اوس میازم زدي دا اوس په ټیسټونو کې نه راځي په دې باندې اوس دلته کې زمونږ لارو او د الوپیتک طریقه چې کوم علاج دی بس هغه ختم شو خبره اوس د الته کې جدا شو د اوس د علاج ختم شو اوس پیس وزي نه کې شوګر شته دی خو دغه به مین وجي که یو بنده ته اگزیما دی یعنی د سرمن څخه خارخت نو هغه به یو وجي ښکارا وجه ټیک تاسو رسیدې چل بلینز شو په دې جمع کې خلکو تکیږي عموما د ګوتو کېږي لکه داسې د یورپین کنټریز شو یا هغه ملکونه چې پای کې ماینسز کې دا ټمپریچر کنه جی نو پاغه کې د ګوتو کې داسې چې کم نری کیپیلریز دي یا واړه نری کم رګونه دي هغه فریز شي د بلډ فلو پکې کم شي نو پاغه کې بیا ګوتې خارخ شي او هغه ریډ شي بلیک شي
داسې بلویش ټایپ کلر ورکي که نه چې نو هغې کې خو بیا خو ته کټ کېږي زیات تره خلکو نه ځکه چې هغې ټریټمنټ هغې کې بلډ ټینر ورکي وله هغه بیا مونږ چې علاج وکړو ودن 2-3 منث هغه چلبلینس چې دي هغه ختمیږي هغه لایف ټایم لا ښه اوس دغه شاندي داسې څه مسله نشته دی خو صرف خپې ګرېږي اوس د دې یوه دوايي ده صرف ایسډ فلور ورته مونږ وایو ایسډ فلوریکم دا یو داسې دوايي ده چې دې سره به ردي چې کوم نري نري رګونه دي په وجود کې یا هغه مایکرو سرکولیشن چې دی هغه به ښه شي ورسره اکسیجنیټډ بلډ بار ځای ته رسي نو په هغې کې به ردي د خپو نه دا خارښ او یا دننه که چې تمیازم راغلي نه به د وجود نه فلش آوټ به شي هغه به ختم شي او مکمل ته ورسره ایسډ فلور به په 30 طاقت کې واخلئ ځان ته د دې نه سار غرمه ماښام 15 کترې په یو چمچ اوبو کې اچوئ دا سکې انشاءالله نو دې سره به یو 15 ډیز یعنی 15 ورځو پورې دا تاسو استعمال کې نو دې سره به ستاسو د خپو د تلو سوځېدل یا هغه خارښ کول هغه به ختم شي مکمل په ورسره هغه چې جینې هغه معدې والا و تاسو چې کله تریشل کار صحیح نه کوي نو صحیح ده بریک رالو بریک نه پس وایو نو اول به والو یو وړوکې شانتې دمې نه پس راځو ستاسو جواب به تاسو واورئ جی بیک جی راغلو واپس دمې نه نمبر چلیږي لګیا دی د ډاکټر صاحب کال کوئ تپوس کوئ خپل د هیلث باره کې خپل صحت باره کې اچھا جی ډاکټر صاحب مونږ چې په شوګر باندې خبرې کولې نو دا چې د خپو خارښ دا شوګر دا ټول لږ دا داسې ډیفاین کوي که نه چې دې نه پته لګي ځکه بل شی دا دی چې هغې سره سکن ډرای کېږي ډېر زیات شوګر سره نو دې باندې به لږ او سکن بالکل خرابېږي اصل کې د هغې هغه ګلوش او هغه ښکلېوالی چې دین هغه ختم شي وایي چې زه ځاله ټیسټ وکړم یو خو دا 24 ګنټې ناست دا یو وجه ده که نه ته لیبارټري کور کې کولاو کا دا زما سکن هم ډرای کېږي لګیا موسم په وجه ده ماشاءالله چې دی نو ښه ټیک ټاک یې ښځه بس بیا زه چې ډاکټر صاحب بیا صحیح ده ډاکټر صاحب دا خپل تعریف هر 15 منټ پس اورېدل نو زه هم وایم خو ځکه پې مونږ هم لږه رڼا واچوو که نه اوکې جي ښه ډاکټر صاحب مونږ ته هم پته لګي نه ډاکټر صاحب داسې د خطرناک ما سره د خپل ځان ته زر وګورئ دا چې کومه خبره تاسو کوئ که نه دا آهسته شانتې زر وګوري چې ما ته خو داسې څه سمټمز نشته ښه دي ماشاءالله ښه دی کال والې جي کال والې هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څو خبرې کوئ زه پېښور نه فاطمه خبرې کوم ښه جي تپوس وکړئ جي ډاکټر صاحب نه ما یو تپوس کوم زما د چړونو مرض دی خجي او جن لکه بله مسله راتم ده دا نو ما دوايانې کړو خو څه دې کېږي نه نو بیا ډاکټر ماته وایي چې ته زما ماشومان نه وړې نو زما ماشومان نشته نو ما ته وایي د ماشومانو علاج وکوي اوس دې کې به د چړونو علاج نه کوې ما یې وکړه تاسو نه چې مخکې خو علاج دی مخکې خو ماشومان نه دي چې زه ډاکټر صاحب نه تپوس وکړم ما څه مشوره راکړي یا څه دغه ورسره وکړم دوايو خورې ستاسو عمر څونه دی تاسو لږ واورئ دا اواز واورئ تاسو خورې ستاسو عمر څونه دی وزن هم څونه دی جوړونو کې تاسو څه تکلیف وي لکه جوړونه به زما خوږېږي ښه جي ښه دا واړه جوړونه شو که نه ټول وجود کې دردونه دي درته بس کله یو ځای لکه خوږېږي کله بل ځای خوږېږي ښه جي ښه دا د څونه وخت نه دا تکلیف دی تاسو ته دا سوس یو 3-4 کاله به کېږي 3-4 کاله ښه او څه ټیسټونه هم ځان نه دي کړي چې ته ارترایټس درته ني د جوړونو بیماري چې درته ني ټیسټونه هم کړي دي ولا نه ټیسټ هم کړی دی وایي چې د جوړونو بیماري ده ښه دا یو آټو ایمیون ډیزیز د خورې داسې وکړې پېښور نه د کال کړی دی زه ته ونې هم جواب در کوم خو زما کلینیک شته دی نشترآباد کې علي میډیکل ټاور کې په 3rd فلور باندې زما کلینیک دی جي او سلور ورځې پیر منګل بود او جمعرات دا سلور ورځې کېنه مجینو چیک اپ د پاره راشئ تاسو مه پریشانه کیږئ د جوړ علاج به هم کیږي او ان شاء الله ورسره به د ماشومانو علاج هم تاسو ته چې کوم دنه درکو هغه خو ټیک کیږي 100%. ما لکه زه داسې ناشنا یم موږ دلته اوس راغلي نو تاسو ما صرف نمبر راکړئ چې زما کور والا راشي تاسو ته نمبر وښیم په سکرین باندې نمبر را روان دی کو ځان سره نوٹ کولی نشي په موبایل کې ته سکرین شاٹ والا او ځان سره سیو کا او بشي ان شاء الله خج مې په سکرین باندې را روان دی کو ځان سره لیکلی نشي نو په موبایل کې ته تصویر واخله
نه په دې سکرین چې دا نمبر دی او دغه ډاکټر صاحب نمبر دا چې لیکل را روان دی دا 0300 اواز هم ناراضي بالکل 035356 دا مې لیکل دی بس دا زموږ نمبر دی اوس پروګرام ختم شي نو هم به ان شاء الله په دې باندې به پیشنټس ته جوابونه ورکوم رابطه کولی شي دي سلفشنس حد کنه وی لیکلې مې دي لیکلې مې د درز او بس خو دې خدافظي هم تا سره داسې وکړل خیر چلو خیر ځه الله دې بیماران دي دا غي نه ول غ شوګر مریضان دا کاری کوي شوګر تراشو پدې چې موږ نه ټاپک بیا خو دې هغه باندې خبره کوو د دویم مسله ورپسې ډېر زیات امپورټډ د ارترایټس او کنه ځکه چې په دنیا کې د ورلد په سطح باندې ارترایټس علاج په سټیراید باندې کیږي کنه نو د شوګر چې کومه مسله ده موږ چې وختي کومه خبره کولې چې د خپو د ګوتې ور سره سوځي یا سکین چې کوم دینه غ خارخ کی یا باسګډا شوري یا وی ته چې متیازه بار بار راځي جاینټس کې دردونی وجه دا ده چې د شوګر چې کوم نارمل لیول دی هغه 150 پورې پکار دی یو بنده 160 170 راځي نو دام گزاره کی لکه یو شوګر والا مریض چې کوم دی دغه کې کنټرول لې خو الته کې چې کوم خپې تلیس وزي نو پاغه کې بیا موږ ته ته وایو موږ د ته ډیابټیک فوډز بازي خلکو ته وشي لکه څنګه چې د موږ لراشي باز اوقات او د غي جید اول نه به خپې چې کم دینه سوځېدلې د شوګر د نه کنټرول کول د وجې نه زی ځکه چې سیلز خپل خوراک نه ملاويږي نو سیلز ډیمیج کیږي د وجود چې کوم خلیې دي نو غمړې کیږي نو په دې وجه غد اکسیجن نه بغیر پاغه کې چې دینو خارخ محسوسيږي نو دا کمپلیټلی ریکور کیږي خو دې کې ټول نه اول پکار دی چې د خپل د شوګر لیول هغه د کنټرول وساتي د چا کې شوګر 400 500 چلیږي نو هغه ته د 3 کالو پورې د علامات باز اوقات نه راځي خو علامات به څنګه ظاهريږي د سترګو نظر به خراب کی دغه شان کډنیز به خراب کی خپو کې به ډیابټیک فوډز په شي ګینګرین به کیږي نو دا د ګینګرین د وجه نه چې کوم دغه په دې کې د خلکو نخپې کټ شوی دي نو د شوګر کنټرول کول ډیر ضروری دي هلو السلام علیکم نشته کال ها دغه کو مونږه د انتظار خو کال ډراپ شو جی ها راځو غبل پرابلم ودی ته ارترایټس والے چې کومه مسله و ارترایټس والے چې کوم بیماری ده د دې بالکل نه پریشانه کیږي موږ ته خپل لوکیشن خو دلته کې براشي هر چاته کوم مسله وي اټو ایمیون ډیزیز ده خو هغه بیماریان چې په نورو طریقې علاجونو کې قابل علاج نه دي الحمدلله دا غي موږ علاج کو چې کوم اټو ایمیون ډیزیز دي دا غي شپږ میاشتې کورس چې په کې بردي جوړونم ټیک شي د ماشومانو د پاره خبره کوله چې مطلب د واړو هغه چې نشته دی کنه نو دیم د 100% علاج کوم الحمدلله غټي کیږي خو چې زه وګورم ټیسټونه چې یار دې کې څه پرابلمز دي بعضو کا زنانو رسولې وی هغه کې بیا نه کیږي یا دغه شان چې دنو هارمونز چې دنو هغه کې ډیسبالانس وی امبالانس راځي نو هغه د وجنم چې کم دنو نه کیږي نارینه پرابلم نو چې هغه وګور ان شاء الله دا 100% ټیک کیږي د پریشانه خبره نه ده مطلب دا دی چې الته خو هغه ویلو چې زه هغه کم الوپیتیک علاج کوم نه کې د جوړون علاج کوم نو بیا د ماشومان هغه راته وی چې جوړونه پرې دی اول د ماشومان علاج کوم نه چې مریض تنگ د سندونو هغه علاج پکار دی کنه چې هغه د جاینټس نشپاروس چې وی غریبه نو هغه بیا هغه لکه ماشومان په دې کې خو بالکل نه کنسیو کی ځکه چې د زنانه د پاره ګوره کې یو مرغیم تاسو په کور کې وساتلی او دوه توتیان کنه جی او هغه له تاسو خپل ماحول ورنکو لکه دا غي سي خو چې هغه غاګې بچکینو په سیف ځای کې کنه کې بوت دن نه داسې ځای سټ کې یا وتا غړو کې سپاټ کی دی بند لوخ نه پاغي کې نو هغه له تک سیفټي مو ورکوا نو دی په کلونو تاسو سری خو دی خپل نسل سیوانه کی ولې چې دی ته پروټیکشن نه ملو شوی او دی ته چې کم دی دی سیف نه دی لکه مطلب نورمال دی نو دغه شانو خبره کوچ انساني وجود چې دی چې دی نورمالي نه څنګه بدی دا خبرې کی نشي پړاولې بیا کمفورت زون کې نه وی نو هغه څنګه دا غي د لپاره خو ضروری ده چې دا غي کم ټینشنز دي کم تکلیفونه دي هغه اول ختمه یو ریلیکس ماحول سلفش کېدل نه پکار چې دا چا هیلث سره دا چا انساني جان سره چې د سکلوب یو د سره بالکل لوبینه ډاکټر صاحب وایند اپ طرف ته روان شو ټایم ختم دی بس داسې تاسو مریضان به خو خوشحالي به بس دغه ټایم لکه مریض ډاکټر صاحب اوس روان ډاکټر صاحب اوس په جټ کې کینی او بس ضرب ځان ورسې سپیشل بس جی زو تاسو نه اجازه غواړو مینا شمس او روز خان ته او ډاکټر صاحب ته اجازه راکې خپل ډیر زیات خیال ساتي کوشش کوئ چې ځان خو ساته هیلدی وساته او خوشاله وساته کوشش مې ځکه ویلې چې نن سبا ماحول داسې دی چې هغه کې مونږ هم کوشش کولی شو او به ډېرې زیاتې اوس کې او به خلک وایي جمعې کې مونږ پرېږدو بټ جمعې کې هم هماغسې او بس کل پکار دي بیا به ملاقات کو روغ صحت سره الله حافظ